بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته نبوت ملو شو او نبوت سره کار د نبوت هم ملو شو. لہذا نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د دعوت محنت شروع کو. د بعثت په دی وخت کې لږ معمولی غونتی اختلاف دی. په دې خبره اتفاق دی چې د نبی علیه السلام پیدایش مبارک په ربیع الاول کې شوی دی او بیا د تاریخ په اعتبار سره د نبی علیه السلام بعثت یعنی د نبوت ملاویدل د ربیع الاول په میاشت کې راځي. خو د قرآن کریم په مطابق د نبوت ملاویدل دا په رمضان المبارک کې متحقق شوي دي. هغې کې علماو تطبیق دا کړی دی چې هغه مخکینی رؤیه صالحه و او چې د هغې مدت 6 میاشتې و او ځکه روایت کې راځي پرونه مونږ مختصرا ویلي وو زمانه نبوت 23 سال او 6 میاشتې دا خوبونه راتلل رؤیه صالحه چې ورته مبشرات وایي په حدیث کې. نو دا 6 میاشتې وي او د نبوت مدت نبوت 23 سال دی. نو 23 له چې 2 کې ضرب ورکړي نو 46 راځي. یو کال کې 12 میاشتې وي او 6 میاشتې خوبونه راغلي وو نو په دې اعتبار سره 46 شول. نو گویا اوس د 6 میاشتې د خوبونو والت نه وباسو نو گویا 46 حصې شوې ټوټل د نبوت چې کم مدت ته هغه 23 سال دی او د 6 میاشتو په اعتبار سره چې یو حصہ مونږ 6 میاشتې واچو نو 6 حصې دا د نبوت مدت شو. نو ځکه حدیث کې ورته د نبوت 6 حصہ ویلې ده. نو هغه د هغې نه وروستو بیا په 17 رمضان المبارک یا 18 رمضان المبارک باندې اولنې د قرآن کریم وحی نازل شوی ده او د سوره اقرأ نازل شوی ده. سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دین رسول د نبی علیه السلام ذمہ داری دا شروع شو. لہذا نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم خفیہ دعوت شروع کو او د الله د طرف نه دا عظیمه فریضه امت ته رسول دا د صاحب د امت ذمہ داری وه او دې دپاره تګودو شروع کو. نو د هغې مختلف مراحل دي. پرون ما تاسو ته ویلي چې اولني 3 کاله دا خفیه دعوت دي او ورپسې بیا 9 کاله دام د خفیه دعوت دی او دا 7 او 3 10 دا 10 کاله اندرونی مکه کې محنت شوی دی او 3 کاله بیرونی مکه کې محنت شوی دی. اوس د دې دعوت موضوع سوا
نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په دې کې د سنه بحث کولو او قوم څنګه رابللو. نو بنیادی طور باندې د یو امت د جوړولو کوشش وو او بنیادی ایمانیات او عقاید ورته ښودلی شو او د هغې ایمانیاتو حصه دا وه چې اول د توحید بیان و چې یو الله ومنئ او بوتان پرېږدئ، بت پرستی پرېږدئ. 360 بوتان چې بیت الله شریف کې تاسو راوړي دي او جمع کړي مو دي، په خپل لاس مو جوړ کړي دي او اوس هم د مختلفو مرادونو دپاره تړلي دي، دا پرېږدئ. نو د توحید اثباتو او په شرک رد، د توحید اثباتو او په شرک رد. دویم د رسالت بیان و، دا د ایمانیاتو هغه حصې دي، بنیادی اجزا. نبی علیه السلام بل رسالت بیان کړی دی چې زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم، ما نه پس بل نبی نشته او زه چې دا څه تاسو ته ویم دا ما ته وحي کېږي، د الله د طرف نه ما ته وحي راځي، دا زه د ځانه نه جوړوم، دا ومنئ. او دا کومه وحي چې ده هغه هم د ایمانیاتو حصه ده، قرآن نه. او دا قرآن د الله تعالی کتاب او د الله تعالی کلام دی، دا زما خود ساخته کلام نه دی. ولې زه امي انپړ یم او دا د الله کلام دی، ما ته د فرشتې په ذریعه راوړلی شي، لہذا دا ومنئ. او بل د ایمانیاتو عظیم جز آخرت او معاد، نبی علیه السلام دا ذکر کړی دی چې مرګ نه وروسته ژوند دی چې هغې ته د آخرت ژوند وایي، د معاد ژوند وایي، هغې ته به ځو. نو استهزا به کړو، کانو یستهزئون، چې موږ بوسیدا ډوکي شو، وراسته شو، بیا به ژوندي کېږو. دا امپاسبل ده، دا ممکن نه ده، ناممکنه ده، داسې نشي کېدی. او ورسره د نبی علیه السلام د دې دعوت معیار بل د اخلاقیاتو، چې اخلاقي کمزورۍ وي په معاشره کې، بدامني وه، قتل و غارت و، ژوندی لوڼه ښخولو، شراب څښلو، د یو بل بېعزتي کولو، ناچګانې کولو او جوا قسم څیزونه، دا عام په معاشره کې. نو نبی اسلام د اخلاقو درس ورکړی دی چې صله رحمي کوئ، ښایسته اخلاقو سره خلکو سره پیش راځئ، د پړوسي حقوق ادا کوئ، په کمزورو مدد کوئ او دروغ مه وایئ، رښتیا وایئ، بې حیایۍ نه ځان ساتئ، بد اخلاقۍ نه ځان ساتئ. دغه مرکزي خبرې وي د اخلاقیاتو. اوس د دې دعوت طریقې کار شو، څنګه نبی پاک صلی الله علیه وسلم خلق رابلل. دا هغه مجموعي اصول دي ستاسو ته وړاندې کوم. د نبوت صرف د 3 کالو پورې مخصوص نه دي ګوره، یا مکی دور پورې، بلکې دا د نبوت 3 کاله زندګۍ اسلوب. نو دا هغې اول مدار وانذر عشیرتک الاقربین، خپل د کور خلک. او پرون مونږ ابتدای اسلام کې کم کم خلک اول اسلام ته راغلي وو، د هغې څه قدرې تفصیل مو ویلی وو. نو د خپل کور نه نبي علیه السلام شروع کړه. ډېر خلک خیرخواهي غواړي خو نورو دپاره چې دا کم خیر ما راوړی دی، نو اول دا خیر خپل ځان دپاره خوښوم، خپل کور دپاره خوښوم، خپل خاندان والو دپاره خوښوم، بیا ټول امت دپاره خوښوم. دا د مؤمن شان دی.
اول خپل کور والا، بیا ورپسې د خاندان والا بني هاشم، او بیا د قریش قبیله قریش، او بیا داسې نور قبایل. دا د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د دعوت هدف و، د کار میدان. د دې نتیجه هغه پرون چې نبی علیه السلام محنت شروع کو، اول حضرت خدیجه مسلمانه شوه، هغې فوراً اسلام قبول کو. دغسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، او داسې ورپسې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې حضرت عثمان رضی الله عنه، او نور داسې ورپسې حضرت بلال، تر اخیری تر حضرت حمزه او حضرت عمر رضی الله عنه پورې. دغه د ابتدایي وخت کې دا خلک مسلمانان شوي دي د نبوت د دریو کالو کې. دا یې هغه اثرات. خو اوس چونکې دعوت شروع شو او د حق طرف ته رابلنه شروع شوه، مسایل مخې ته راتلل شروع شول او مخالفت شروع شو. د هغه مخالفت په مختلفو طریقو سره و. د هغې نه اولین شی مصالحت، چې د مصلحت په بنیاد باندې قریش، سرداران قریش او لوی لوی رؤوسا، دا د نبی علیه السلام مجلس سره به حضور ته به راتلل، او نبی علیه السلام سره به ډېر په نرم انداز او د شفقت او د لینت او د رخوت په لهجه کې چې تاسو زمون د 360 بوتانو دا مخالفت پرېږدئ، او یو الله ستا یو الله هر څه کولی شي، زمونږ 360 هم نشي کولی. داسې مه وایئ. نو اول مصالحت، د صلح لاره اختیار کا، چې په دې باندې دا په نبی علیه السلام اثر انداز نشو، نو بیا یې د دمکۍ لاره اختیار کا، چې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته دمکۍ نه ورکولې چې مونږ به داسې وکړو، ګوره داسې به وکړو. او په دې باندې نبی علیه السلام د خپل میشن نه او د خپل کار نه رسته نه شو. نو دریم صورت یې د اختیار کو چې ګډ وډ د بد اخلاقۍ حرکتونه شروع کړل. نبی علیہ السلام ته په لاره کې ازغي غورځول، د کور مخې ته ورته ګن غورځول، او د عین د عبادت په وخت کې د سجدې په حالت کې په حرم کې د اوښ لرې راوړل او په نبی علیہ السلام باندې غورځول. داسې حرکتونه شروع کړل. او څلورم ظلم و ستم، قسمه قسم ظلمونه شروع کړل. او په هغې کې یو موقع کې داسې هم شوي دي چې نبي علیه السلام باندې دوی حمله وکړه او تورې وچلېدلې. د حضرت خدیجه رضی الله عنها د مخکینی خاوند نه چې کوم زوی و حارث نومې و، د نبي علیه السلام عاشق و. دی د نبي علیه السلام دفاع ته رامنډه کړه. په اسلام کې حارث ابن ابي حاله دا اولین شهید دی چې دی په دې نو مولود اسلام کې چې اسلام اله سر روجت کو او د اسلام پلاویدل شروع کېدل او د اسلام بول بالا کېدلو او د عرب د ظلم و ستم او د جبر و استبداد په ماحول کې کلمه حق بلندول او د امن و امان ماحول پیدا کول انتهایی او مشکل کارو. نو دی د نبی علیه السلام په دفاع کې رامخکې شو او دی په هغې کې شهید شو. دا د اسلام
اولنی شهید دی حارث بن ابي حاله رضی الله عنه. نو دې د ظلم و ستم بازار ګرم، مختلف قسمه تکلیفونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته، او یا څوک چې نو مسلم مخې ته راځي او نوی سړی مسلمانېږي هغه ته تکلیفونه ورکول. دا د دعوت مخالفت په مختلفو طریقو سره چې څلورم څیز د هغې نه ظلم و ستم دی. داسې د نبي علیه السلام په اصحابو باندې ابوبکر صدیق نو باندې یو وخت دومره ظلم وکړو، دومره یې ووهلو چې ډېرو خلکو ته دا اندېشه وشوه چې ابوبکر به وفات شي. دومره تکلیف یې ورکړو. داسې آل یاسر ته عمار رضی الله عنه، د هغه پلار یاسر رضی الله عنه، او دغسې حضرت سمیه رضی الله عنها، دا هم ابتدای اسلام کې شهیده شوې ده. او دې ته قسمه قسم داسې د حضرت بلال رضی الله عنه واقعات چې کم قسم ظلمونه او تکلیفونه مسلمانانو ته ورکړي دي. پنځم شی دا چې دروغ او پروپاګانډې یو نادي لګولې ده چې یاره موږ څنګه محمد صلی الله علیه وسلم د خپل کار نه منې کړو. نو پروپاګانډې کې خبره کوم، چا ویل دا به وایي چې جادوګر دی. نو ولید د ټولو کې معمر و، هغه داسې خبره کوي د نبی علیه السلام دشمنان دي. الفضل ما شهدت به الاعداء، اصل فضیلت خو هغه دی چې دشمن هم د هغې ګواهي ورکړي. خپل دشمن جاني دشمنان هغه هم تردید کوي، یو به وایي چې جادوګر دی، وایي چې نه داسې خبره کوه چې عقل خو یې تسلیموي. فی الواقع د نبی علیه السلام ذات شان داسې دی چې که دا مونږ ووایو هر سړی به راپورې خاندي چې مړه دا څه دروغجن دي. نو بیا ویل دا به وایي چې شاعر دی، وایي چې نه شاعر هم نه دی. نو دی رد کوي، د ټولو نه مغمر سړی دی او دی رد کوي. باقاعده مجلس یې دې دپاره قایم کړی دی. داسې یو ټکی ښیي، دا به وایي مجنون دی، وایي چې خلک به ته مجنون وایي. دا څه وایي؟ داسې خبره پکار ده چې هغه خو ځای خو نیسي که نه. بهر کیف د دې د چوهو کې مجلسو پسې اتفاق ونه شو. یو ټکی مجنون دی، ساحر دی او کاهن دی، شاعر دی وغیره، دا ټکي او په دې باندې د دوی اتفاق نه کېږي. بیا یو څیز یې راوویستلو چې داسې به ووایو چې دا دې څه راوړي، نو هغه رور د پلار نه جدا کوي او رور د رور نه جدا کوي. لکه موجوده دور کې هم دا پروپاګانډې کېږي، په موجوده دور کې هم دا پروپاګانډې کېږي چې داسې کوي. لہذا په دې اتفاق وشو چې مونږ به دا خبره خوره کړو او په دې به مخالفت. نو د مخالفت اقسام پنځم قسم دا چې دروغ پروپاګانډه کول، دروغ پروپاګانډه کول او حقیقت نه سترګې پټول. شپږم دا چې ثقافت او کلچر. نظر ابن حارث دا یو سړی و، د یو مغنیه ښځه خرید کا وایستله او څه کیسې کهانۍ جوړې کړي. نبی علیه السلام به چې چېرته مجلس لګولو دی به هلته ورغلو، د ګانې بجانې مجلس پې ولګولو او خلکو ته به ویل هلته مه ځئ دلته راځئ، هلته مه ځئ دلته راځئ. چې هر کله د الله خبره کېږي چېرته 2 یا 3 کسان به په شمار کېږي او په اډه د بدکارۍ به حق حیران شي، که بوډا دی او که ځوان څوکیدار کینی، چې هر کله د الله خبره کېږي چېرته 2 یا 3 کسان به په شمار کېږي.
نو د الله خبره او هغې نه به خلک منې کول وایي دې مجلس ته راځئ. نظر ابن حارث په دا حرکت کول. دې نه هم پته لګي چې د قرآن د مجالسو د دینی مجالسو مقابله په نهج ګانې سره شوې ده او دینداره خلک د دین نه په نهج ګانې باندې مصروفه کولی شي او مصروفه کړي هم شوي دي، مخکې هم مصروفه کړي دي او اوس هم دغسې ماحول دی چې خلک د قرآن او حدیث د زده کړې ښودنې نه په نهج ګانې سره مصروفه کړه. مخکې به سهار تلاوت کېدلو، اوس د مسلمان بچی د مسلمان په کور کې د سحر ابتدا او الله جل شانه نوې سحر درکو سترګې دې وغړولې. الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. او نور سنت چې هغه د دواړه ګوتې داسې کول دي په سترګو باندې 3 وارې چې پاسې یو ځل بیا داسې 3 وارې اول به کښېني بیا به داسې وکړي او بیا دا دعا ویلي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. زه مسلمان بچی پاسي اول موبایل کولاوي بیا هغې ګوري، سترګې نه کولاویږي خو بیا موبایل ګوري. د دین نه په غفلت کې اچونکی شی ناچکانه یا د هغې آلات. نو دا شپږ څیزونو سره به دي د دې دعوت حق مخالفت کولو او بیا د دې د حمایت هم مختلف طریقې وي. نو حمایت به نو مسلمانانو کولو او یا په همغه وخت کې چې څوک به یو هفته وړاندې مسلمان شوی نو ګویا هغه قدیم مسلمان او د چا به په مسلمانۍ کې 2 ورځې شوي وي، د چا به 3 ورځې، د چا 2 هفتې به شوي وي تر میاشتې پورې، د چا به 1 میاشت شوي وي. په اسلام کې به دومره وخت تېر کړی و. نو هغه اولین کسان د اسلام چې چا مخکې اسلام قبول کړی و نو هغې به انتهایي د صبر و تحمل نه کار اخیستلو او دا نوزایده ورپسې د نوي د دې به دعوت کولو او خلک به د اسلام دپاره پیدا کول، د اسلام ترغیب به چلولو چې خلک اسلام ته راشي. نو هغې کې به دې خلکو ته لوی تکالیف پیش راتلل، ډېر مصایب او مشکلات به مخې ته راتلل او هغه هم دغه طریقې وي دا مختلفې چې تېرې شوي. نو څه هغه زاړه خلک وو او څه دا نوي خلک وو. نو نوي خلکو ته اسلام راوړل انتهایي مشکل وو چې هر طرف ته ظلم و ستم، جبر و استبداد او د دې بربریت وو. نو اسلام راوړل ډېر مشکل کار او زړو کسانو به په دغې ظلم چې کوم بازار به ګرم کړی او دې اهل حقو ته به کوم تکالیف ورکول هغوی به په هغې باندې صبر وکړو. په حضرت بلال رضی الله عنه به دومره ظلمونه کېدل چې ظالم به په ظلم په تکلیف او وضعیت ورکولو باندې ستړی شو خو په مظلوم به رحم رانغی چې پرېږدي. په ګرمو شګو به یې اچولو، په ګرم نور کې به یې اچولو او قسمه قسم تکلیفونه او غټې به په سینې ورته کېښودلې او چې ډېر به په تکلیف کې شو نو احد نارې به یې وهلې خو د چا رحم به پرې نه راتلل. داسې ظلمونه او داسې مختلف هغه تکلیفونه به ورکول. بیا د دې مرکز چېرته و؟ د دې دعوت دپاره مرکز پکار و، یو ځای پکار و چې هلته کې دا دومره عظیم محنت دا سر ته رسېدلی وی او د هغې نقشه تیاره شوې وې. نو نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د حضرت ارقم مخزومی رضی الله عنه د کور انتخاب وکړو. د 14 کالو په عمر کې مسلمان شوی دی
او د مخزوم خاندان دوم د ابو جهل دی، کم چې د اسلام په دشمنۍ کې داسې سرګرم دی او سردار دی. خپل نوم عمر ابن هشام دی، خو د جهالت په دومره انتها باندې و چې لقب او کنیت یې ابو لهب وګرځېدلو. ابو جهل د جهل پلار. د حضرت ارقم دا کور د صفا غونډه سره خوا کې و. بیا علماء داسې لیکلي دي چې نبی علیه السلام د حضرت ارقم رضی الله عنه د دې کور انتخاب ولې کولو حکمتونه ذکر کړي دي. وایي یو خو دا وه چې د حضرت ارقم اسلام مشهور نو، چې حضرت ارقم هم مسلمان شوی دی، د دې چاته پته نه وه. ځکه نبی علیه السلام د هغه د کور انتخاب وکړو او هلته به یې اجتماع کوله او څوک به نه وی چې مسلمان کېده و هغې طرف ته، یا به هغه ځان ته سره رونی و او ده ته دعوت ورکړي، د اسلام نه خبرداری کړي، نو هلته بیا بوتلو بیا به ورته دعوت وکړو. نو د ده اسلام چونکې مشهور نو څوک به چې مسلمانو په هغه باندې به کافرانو او مشرکانو نظر ساتلو چې کړه وړې چېرته دي چېرته ځي کوم ځای نه رالو. نو یو دا خبره وه چې د حضرت ارقم رضی الله عنه اسلام مشهور نو هغې طرف ته د چا یعنې نظر نه تلو، ځکه یې د هغه د انتخاب کړی و. یا دا دی چې د حضرت ارقم دا د بنو مخزوم قبیلې نه و او دا د ابتدا نه د اسلام په دشمنۍ کې انتهایی سخت و، چې تر دې پورې چې ابو جهل هم د دې قبیلې سړی دی. نو چې د کومې قبیلې د اسلام سره دومره دشمني وي نو په هغې کې د اسلام دعوت چېرته کېدی شي. دویم حکمت پکې دا و او دا څومره عجیب ده چې د دشمن په کور کې گویا د دشمن د کور نه د حق اواز نبی پاک صلی الله علیه وسلم اوچتوي. دریم حکمت پکې دا و چې د ده عمر د حضرت ارقم 14 کاله عمر و، یعنی الکو او د الک خبرو ته کړه وړو ته څوک اړو اعتبار نه ورکوي، مړه ماشوم دی. دریم حکمت یې دغه ذکر کړی دی. نو نبی علیه السلام مرکز او مدرسه ابتدای اسلام کې د حضرت ارقم رضی الله عنه کور ګرځولی دی او هغې نه د دعوت محنت اوچت کړی دی او د دعوت کار یې کړی دی. بیا په دې ابتدایي دور کې دا 3 کاله چې موږ پرون هم ذکر کړل د نبوت اولني 3 کاله، یکم نبوي، دوم نبوي، 3 نبوي. دا 3 کاله د دې د محنت د دارومدار د خفیه و. نبی علیه السلام په دې خپله مدرسه کې نبی علیه السلام معلم دی او نوزایده مسلمانان د شاگردان دي او مدرسه دار ارقم ده. په دې کې نبی علیه السلام د خفیه دعوت چې چلولو په دې کې حکمتونه ده چې ابتداءً کم یو کارم کې اول هغه خفیه خاموش طریقې سره مخکې کول پکار او چې کله کامیاب شي نو د هغې نتایج او شهرت بیا به مخې ته راځي او شکل به مخې ته راځي، بیا به ځان ښیي چې دا کار شوی دی. خو ابتدا په خاموشۍ سره پکار ده. دې دا مطلب نو چې دا بزدلي وه، بلکې دې کې همدغه حکمت الهي و چې داسې د یو مضبوط جماعت بنیاد کېښودلی شي
ولې دا هغه خلک وو چې دې پسې رستو کوم خلک راځي هغې دپاره به پیشرو وي، هغې دپاره به د مقتدا او د رهبر حیثیت لري. دې ته سابقین الاولین وایي او ډېر لوی مقام یې دی. نو بیا د دې قربانو نتیجه وه چې الله جل شانه اسلام بول بالا کو او ترقی ورته ورکا. د هغې د صبر و استقامت وجه وه چې دوی په هغه تکالیفو و مصایبو باندې د صبر مظاهره کړې ده او د ثبات مظاهره کړې ده، د استقلال مظاهره کړې ده. نو دې نه دا پته لګي چې د هر کار ابتدا او آغاز مونږ له په خاموشۍ سره پکار دی چې مونږ خاموشۍ سره هغه شروع انشاءالله بیا به د وروستو د هغې نتایج ښایسته مخې ته راځي. نو بیا دغه محنت کې چې کوم خلک تیار شو خود نتیج و راہ پر اورو کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے غیروں کو مسیحا کر دیا. دا اولین خلق دی، دا په کلار ندی ناس، دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا مبارک محنت اخلی او فوراً بل پسې ځي چې بل سړی راولي بل سړی راولي بل کس مسلمان کی، او په دې باندې دلیل هم د دې سابقین الاولین د دې د جن حالات دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو، فوراً حضرت عثمان رضی الله عنه راولي او د دوی په دعوت باندې مسلمانۍ کی. دې نه پته ولګېده چې کوم کار د نبي دی هغه کار د دې نبي د امتي دی، اب هم دا کار کوي او اب هم خلقو طرف ته د الله طرف ته راولي، د شرک او د دې رد به کوي او د توحید اثبات به کوي. دا د انبیاء د بعثت مقصد دی چې لنخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد. خلق د خلقو د بندګۍ نه راوستل د یو رب بندګۍ طرف ته راوستل، دا د بعثت د نبوت مقصد دی. لنخرج العباد چې مونږه خلق راو باسو، لنخرج العباد من عبادة العباد، د بندگانو د بندګۍ نه خلق راو باسو، الى رب العباد، د بندگانو رب طرف ته. ستاسو رب الله دی او ستاسو مشکل کشا، ستاسو حاجت روا، تاسو ته ژوند درکولو والا، مرګ درکولو والا او غم او خوشحالي درکولو والا یو الله تعالی. نفع او نقصان د هغې رب کریم په لاس کې دي، څوک چاته نفع او نقصان نشي ورکولی. مرګ او ژوند د هغې الله تعالی په لاس کې دی، نه څوک چاته مرګ ورکولی شي نه څوک چاته ژوند ورکولی شي. کامیابي ناکامي د هغې رب په لاس کې ده، څوک چاته نه کامیابي ورکولی شي نه ناکامي ورکولی شي. صحت او مرض د هغې رب کریم په لاس کې دی، چاته چې غواړي صحت به ورکوي او چاته چې غواړي مرض به ورکوي. نو دا د بعثت مقصد او دې دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم محنت شروع کو. اوس چې مصایب او تکلیفات هم زیات شول، د هر عمل خپل رد عمل وي او رد عمل نور هم زیات شو، د الله د طرف نه اعلانیه د دعوت حکم راغی. اوس نبی علیه السلام اعلانیه دعوت کوي او هغه قوم چې دی دا اولینی 3 کاله سرن وو، ورپسې 9 کاله علنن دي جهرن
نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم خپل د کور خلق، د خاندان خلق، د قبیلی خلق او اهل عرب دا دین طرف ته رابلي، نو په هغې کې اوس نور مزید مشکلات او تکلیفات هغه مخې ته راځي. نبی علیه السلام د دعوت پیمانه اوږدوي او چې کوم صحابه باندې څه تکلیف راځي هغې ته د صبر تلقین کوي او خپل کار او خپل میشن په مخکې باندې بوځي. اوس د اعلانیه دعوت چې د دې امت د دې مدت 7 کاله دی، انشاءالله دا به آینده درس کې وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.